سید حبیب برو د افغانستان ټیم باره کې د افغانستان باره کې څه وایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد عرفان. ملګرو څنګه تاسو ته پته لري ډېر زیات خلک داسې وي کسان داسې وي چې هغه په سوشل میډیا باندې د افغانستان او پاکستان باره په منځ کې اختلافات راولي او په منځ کې د هغوی نفرت خورئ. نو راځئ سید حبیب ورور دا ویډیو را سره پوره وګورئ. ډېر زبردست ویډیو ده، ډېر یو زبردست میسج پکې پروت دی چې دی څه وایي. غمزپلي افغانستان ته د یو ځل بیا د میچ ګټنه ډېره مبارک شي. ښکلی میچ وشو، زبردست میچ وشو، د افغانستان کیلړیانو ښکلی پرفارمنس شو. یقین وکړئ د افغانستان ټیم به د ایشیا کپ کې ډېر په ټاپ باندې روان دی او الله پاک دې دغه شانتې په ټاپ باندې هم مخکې بوتللی کړي. ټول د افغانستان ولس ته مبارکي وایم. ډېر مبارک شه د افغانستان د میچ ګټنه. د افغانستان د کرکټ ټیم باره کې داسې یو دوه خبرې کومه. ګرانو کتونکو، د افغانستان ټیم نه دی ماشاءالله به د ایشیا کپ کې ډېر په ښکلي او په ټاپ ټرین کې روان دی. که څنګه تاسو سوچ کړئ که نه، نو اول میچ هم وګټلو، دویم میچ هم وګټلو. ګوره د افغانستان داسې کیلړیان سلیکټ کړي دي که نه به د ایشیا کپ کې چې یقین وکړئ موږ سوچ هم نشو کولی. داسې که موږ سوچ وکړو نو زازی شو، راشد خان شو، نبی شو. نبی که تاسو سوچ وکړئ که نه څومره زبردست پلیر دی. یقین وکړئ نبی نه دی، نبی به خپله زما ډېر زیات خوښ دی د افغانستان په ټیم کې. نبی چې د افغانستان کرکټ ټیم کې کم کردار دی که نه، یقین وکړئ ما دا هم اورېدلی دی چې د افغانستان کرکټ ټیم چې څونه هم اخراجات دي دا د افغانستان په ټیم کې دوه درې کیلړیان دي هغه یې پوره کوي. ټیک شوله. نو د هغه باوجود یار موږ له خدا جوړېږي چې موږ د افغانستان والا مبارکي ورکړو. ما مدام دا خبره کړې د ګرانو کتونکو چې زه کله هم یا چې کوم سیریز هم یې ټیک شوله، که ایشیا یې، که 20 ورلډ کپ یې، که ورلډ کپ یې، ټیک شوله زه دوه ټیمان همیش سپورټ کوم، یو د افغانستان ټیم، یو د پاکستان ټیم. ټیک شوله. ولې چې پاکستان میړه دی، افغانستان مې جانان دی. ډېر ملګري ما ته وایي په کرکټ باندې ویډیوز جوړوه. انشاءالله په پاکستان او افغانستان باندې تاسو ته سپیشل ویډیوز جوړوم او د دوی د کیلړیان چې کوم دي، د افغانستان کیلړیان، د پاکستان کیلړیان، د دوی باره کې به د هم ښکلي انفارمیشن راوړم. انشاءالله به دې سیریز کې نور به هم استایي ویډیوګانې جوړوم. ټیک شوله. خو د افغانستان ولس ته یو ځل بیا مبارکي ورکوم. ډېر ملګري ما ته په کمنټ کې میسنجر کې هم دا خبره کوي، ما ته وایي یار وایي ته خو د افغانستان دا ټیم ډېر زیات سپورټ کوې او افغانستان ډېر زیات سپورټ کوي. زما ورته په جواب کې صحیح چې نه، زه اوله پاکستان، ځکه چې پاکستان میړه دی، افغانستان مې جانان دی. افغانستان هم سپورټ کوم، پاکستان هم سپورټ کوم. سوال د دواړو دپاره کوم چې الله پاک دواړه ښې کامیابۍ سره مخ په وړاندې باندې بوځي، چې مخکې ښکلی ګیم وکړي او فاینل ته ورسي دواړه ټیمان. نو که په دوانو ټیمانو کې په پاکستان او افغانستان کې چې کم یو هم فاینل ګټي هیڅ خبره نشته. زما ورته په اړه کې هیڅ هم نه راځي. یاره زه وګوره ډېر زیات خوشحاله یم چې پاکستان او افغانستان کله هم فاینل ته ورسېږي. ما ته دواړه یو شانتې دي. ټیک شوله. نو هغه ملګرو ته زما په جواب کې دی زه افغانستان هم سپورټ کوم، پاکستان هم سپورټ کوم. ولې چې هغوی پښتانه دي، زمونږ ورونه دي، پاکستان زمونږ ملک دی. نو زمونږ حق جوړېږي چې د افغانستان خلک هم مونږ سپورټ کوو. بل ځورېدلي هم دي، کړېدلي هم دي غریبانان. د ډېر وخت نه بې ظلمونه کېږي یار. نو خامخا داد ورکول خو موږ له پکار دي که نه، داد به ورکوو. ټیک شوله قربان. دا ویډیو هم مخکې ډېره زیاته شیر کړئ چې ټولو پښتنو ته ورسي. کمنټ کې هم خپله رایې راکړئ. که زما په پیج څوک نه وي دا پیج هم ځان سره فالو کړئ. د بلې ویډیو پورې اجازت غواړم. پلوي الله سپارم. السلام علیکم. ملګرو دغه ویډیو تاسو وکته چې ډېر یو زبردست پیغام پکې د هغه خلکو دپاره پروت دی څوک چې په سوشل میډیا باندې د پښتنو په منځ کې هغه نفرت خورئ. هغه خلک چې کوم د څه وایي پاکستان مې زړه دی، افغانستان مې جانان دی، په دې وجه باندې وایي چې هغه هم پښتانه دي، موږ هم پښتانه یو.